أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. سورة الفاتر پدې کې اثبات د توحید او باغی باندې ادله عقلیه پیش کول مسله توحید بیا ذکر کولا. الحمدللہ لا الہ الا هو ذالکم اللہ ربکم له الملک ورسرا دلائل عقلیه ذکر کول په اثبات د توحید او رد شرک کو. نمخ کے عاجزی د مخلوقات او پاغی باندې ردو ان تدوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. کرامدت کوئی نستاس آواز ناوری او بالفرض کواوری جواب نشی در کولے. نوس عاجزی د مخلوقات د انسانانو چې انسانان ټول محتاج دی الله تا او عاجز دی الله تا او یو الله دې چې هغه بے پروا دی هو الغنی الحمید. بیا د انسانانو عاجزی تر دې حدا چې یو تن د بل بوج نشي چتول اگر خپل نکت आवाज کوي ولو کان ذا قربا دیج چاہتا آواز کئی را مدد شوئی که دنی کئی او دیو توی زمانی کرا مدد شو بیان امداد نشی کولے. نو چکل اللہ انسانان محتاج دی او عاجز دی او را مدد کے دے نشی نولی دا اللہ سر برابر ہوئی. سنگا چه ڈوند او روح ندی برابر تیارا او رنا ندی برابر سور او پیتاو ندی برابر نو جواندی او مړه ندی برابر. نو تاسو مړه د ژوندو سره برابر وي څنګه چې ژوندې आवाज اوري نو توای مړه موري څنګه چې ژوندې ستا سره امداد په ظاهري اسباب باندې کول شي نو توای مړه هم کوي. ژوندې تا ته پیټه چتول شي تا سره منډوال شي تا سره پیسې لګول شي نو مړه او ژوندې کله برابر دي وما سوي الاحياء ولا الاموات. نو بیا چې کله انسانانو کې فرق دی ژوندې او مړه نه دي برابر نو انسان او الله کله برابر دي. ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. نو چې کله انسانان خبره نه مني نو سړی زړه تنګېږي چې ما خو ځان ستړی کړ دی خبره نه مني نو ستا کار په منل او نه منل نه دي. ان انت الا نذیر ستا کار په یارول دي. ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. تو وزیری ورکه چې څوک مني او چې څوک نه مني نو هغه به یاره او دا یوازې ستا کار نه و. ان من امه الا خلا فيها نذیر. پخوانو کې هم دغسې انبیا تېر شوي یارول کړي وو مسلې بیان کړې وه نو بیا تسلی ورکوي چې ته یارول کې نو دی به ستا صفتونه کوي نه و ان یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم. ستانا پخوانو ته هم دغسې نسبت د دروغو کړی و تا ته به هم کوي نو د هغې انجام وګوره نو هغه انجام به دوی ومي
ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. يا أيها الناس او خلق وانتم الفقراء إلى الله، تاسو ټول محتاج یې الله تا. انتم الفقراء إلى الله، انسانان ټول الله ته محتاج دي. د دې وجه یحیی بن معاذ الرازی وایي الفقر إلى الله الله تستغني بشيء غير الله. فقر إلى الله دا دے چه بغیر دا اللہ نبل چا باندے زان بے پرواہ نگنے. اللہ سر زانو تاڑا باغی بے پرواہ شا مخلوق باندے زان متاڑا. ابراہیم ابن آدم وئی طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنا. من فقر إلى الله طلب کو فقر نمراد فقر إلى الله. طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى وطلب الناس الغنى فاستقبلهم الفقر. مگر فقر إلى الله طلب کو ظانم اللہ تا محتاج کو مالداری من بسرا روان شوا. خلق مالداری غفتا دنیا بسی منڈے والے نغی بسی فقر راگے. بشر بن حارس ہوئی افضل المقامات الصبر على الفقر الى القبر. بہتر مقاماتو اغا دادے چه صبر مفقر باندے کے تر قبر پوری. فقر اللہ چه اللہ تا محتاجم اللہ تا عجزما. صوفیاوی الفقر فخری، فقر اللہ دا زما فخر دے چه اللہ تا محتاجما. امام ابن تیمیہ وی حقیقت العبودیت الافتقار الاللہ. حقیقت عبادت الافتقار الاللہ دار جسڑے اللہ تا محتاج ہے. امام ابن قیم وی ماد اخبر شیخ نا تپوسو کا دا فقر. فقر الاللہ سے مطلب ناغمان تاوی فقر الاللہ دا مطلب جستا پر جیب کی پیسی نسن جستا حالی جستا بجیب کے اس شینی نستا بیا ماغا سے حالی. پدی پروادے نہیں ہے چھ مال شتے و مال نشتے و دولت شتے و دولت نشتے. الفقر الاللہ یو دے فقر الالناس یو دے فقر الاللہ. یو حدیث کے راضی کاد الفقر ان یکون کفران. نزدے دے فقر چی سڑے کفر تو رسی. داغی فقر نا مراد دے فقر الالناس. یو دے فقر الاللہ دا سڑے درجی تا و مقام دا رسی دے عبودیت. یو دے فقر الالناس چی مخلوق تا دے زان محتاج کو. زان مخلوق تا محتاج ہے کہ ویر سے نشتے ویر منگا دا مخمسی حالت دے ویر مدرسہ مقروضہ دا ویر دا چل لے. فقر الالناس دا سڑے کفر ترسی. کاد الفقر ان یکون کفران. نزدے دے فقر جی سڑے کفر ترسی. مخلوق تزان مختاجہ کو خالق تزان مختاجہ کا. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ. او خلقو تاسو ټول محتاجی اللہ تا. واللہ هو الغنی الحمید. او اللہ اندغا اللہ الغنی بے پرواد الحمید استائل شوید. غنی غنا بے پروائی کلانا غنینا نفی حیاتہو. ونحن اذا متنا اشد تغانیا. غنا پا منال بے پروائی اشعار دارو کے امراضی. کلانا غنینا نفی حیاتہو. ونحن اذا متنا اشد تغانیا. من دیو بلنا بے پروائی پا جوان کے چمڑشو بیاغم بلکل بے پروائی. یہ اشایو دیبکم اس تخفیفی دنیاوی ورکی کفوق ایشین رکب کی تاسو آیات بخلق جدید. راک ولی بپیدائش نوی باندے. وما ذالک علی اللہ بعزیز.
او ندی دا پا اللہ باندې سگران دا کار اللہ تا گران ندے تاسو بروک کی انہوں و پیدا کی ولا تذروا واجرة وزر اخرى نبار یو بار ان کے بار دا بلچا یعنی دا یو بوجھ دا یو گناہ پا بل نرازی نو حدیث کے فرازی ان المیتا لیعذب ببکائی اہلی مڑی لسزا ورکولشی چه خپلوان ورپسی جاری نو دا خود بلغ گناہ شبیا نو دا آگی دا مطلب نرسی کنی حدیث دا کمزور شرع حدیث دا شا حدیث دا شا حدیث نمانم دا آگی دا مطلب حضرت شیخ القرآن بمانا کولا قاعدہ امدادا چه دا حدیث دا معیار دا پارا اول دار چه غبا دا قرآن سر رو گوری نو که قرآن سر برابرو ٹک دا او که دا قرآن مقابل راتا مخالف راتا نو بیا با چه حدیث صحیحو مو ناری کی با دا سے توجیح کے چه اگر دا قرآن سر برابر راشی او اللہ کا سمار موتا بارا کی چه حدیث پیش گئی نو حضرت عائشہ اگا پکی تعویل کئی سمم مانا دا علم باندے لی ذکر چه قرآن و انکا لا تسمع الموتا وما بمسلم من فی القبور او حدیث کے راضی نبی علیہ السلامی انہو ملانا اسمعون ناغیو اسمعون بمانا دا عالمون دا کوئی کی پا عذاب باندی چه عذاب ورکو لیشی دا سے مانا ہے اکڑا چه دا قرآن مقابل را نگے او کنا بیا پکی دا سے تعویل نکی گی نو بیا با حدیث پر خودے شی نو دی کی خوکی گی ذکر چه حدیث کے راضی ان المیتا لیعذب ببکائی آلی اب قرآن وی ولا تجروا واجرة وزر اخرى داغی حدیث مطلب دا دے چه مڑی لسزا ورکولشی دا آمد خپلوانو بجڑا کله چې د منع نی کړي نو دا د عمل دی لکه د منع نه وکړي د وصیت نه وکړي چې ما پسې بچی نه وباسي نو چې د عمل ناکاره کړو منې نه وکړي د په ژوند جړا کې دا او د وطن ویلي چې ما جاړي چې مو وباسي حساب دی مو وایي نو بیا د له سزا ورکول شي او کله منع کړي نو بیا نه ورکی ولا تذروا واجرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها او کرا غواری او بوجھ والا لرکول دخبل بوجھتا لا يحمل منه شيئا نشی پورتا کولے دنحیث شے ولو کان ذا قربا اگر کوئی دا مدو خاون دخبل والا ہے یعنی سے مطلب کدا سیدہ و دا میا خبل نکتا چگے واز مجھنی کرا مدد شے نشرا مدد کی دے انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب بے شکا یرو لتشیط آگا کسان چگے یریدا اللہ نادیدا وقام الصلاة پابندی گئی دمانز ومن تزکا فإنما تزکا لنفسه او چاچ زان پاک گرن بے شکا فائدہ پاک والی زان لدا پاکی د زان د پارا د خپل فائدے یعنی فائدے دلادا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ او اللہ تذیرات للہ اسے کلے حجز د مخلوقات ذکر کر او رامدت کے چه تسوک اغتان تکلیف نشی لرکولے ذکر چه اگر مرده و مرده و جوانده ندی برابر وَمَا يَسَوِ الْآمَا وَالْبَصِيرُ درین مثالوں نے پیش کی و بیا پہ تفریح کی وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اول مثال ندے برابر دولی دن کے دیم ولا ظلمات ولا نور او نتیاری اور ناگانی نتیارا اور نا برابر دی ولا ذل ولا الحرور او نسورے و نبیتاو بیتاو نور تا ناستا ذل سورے سوری کی سڑے کینی سنجڑون دا روح ندی برابر
تیارا او رڼا نه دي برابر، سوری او پیتاو نه دی برابر. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، نو نه دي برابر ژوندي او مړه. ادې وایي نه یو شی دي. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، نو چې ته وایي ژوندی هم اوري او مړی هم اوري، نو تا خو یو شان کړله. ان الله یسمع من یشاء، یقینا الله اورول شي چاته چې خوښ شي د الله. نو که الله اوري نو هغه ګټې ته هم اوري، هغه ونې ته هم اورول شي، نو هغه مړي ته هم اورول شي. دا الله خوښه ده. وما انت بمسمع من فی القبور، او نه تا اورونکي هغه چاته چې هغوی قبرونو کې دي. نص د قرآن دی وما انت بمسمع من فی القبور، چې قبرونو کې پراته دي ته ورته نشي اورولی. دی وایي یو سما ده یو اسما ده. اسما نشي کولی، نو لکه اسما بغیر د سما نه راځي، خو څه ګډې وړې وایي. نو ان انت الا نذیر، نه ته مگر یرونکی. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، منگا لگلے تالرا دپار دخار کولو دا حق، زیرے ورگون کے ویر ورگون کے. تسلی نبی علیہ السلام تا بیان کو استاکار دا بیان سر دے، منلو انو منلو سرنے چخام غابے بیتمانی. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، او نو یو امت نو یو ڈالا مگر تیر شوئے اگئی کی یرون کے. ہر چاہتا اللہ یو لحادی خودلے لکل قوم حاد. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، بیا تسلی، او کدائی درو جنگئی تالنا فقد کذب الذین من قبلهم، تاکی سرا تکذیب کڑوا کسانو چه مخید دائنو. نو پخوانو تے ہم تو درو کو نسبت کرو کتا تاو کن سے چل لے کار خواہ گرانی چه مخی نہیں شوے. نو مخینو تے ویلو تاسو درو گائی نو کتا تے ویل چالو شو. تو مخینو الزامون لگولی کو بتاو لگئی نو سے چالو شو. جاتم رسولهم بالبینات، راغلی و غیتان بیاد آغی بالبینات بدلائل واضحون. والزبر اب صیفو باندی و بالکتاب المنیر اب کتاب روشن. بینات مراد دلائل اقلیہ، زبر دلائل نقلیہ، و بالکتاب المنیر دلیل وحی. ہر قسم دلائل و تراوڑی و راغلی و غیتاب دلائل اقلیہ، دلائل نقلیہ و دلائل وحی و باندی. ثم خاصت الذین کفروا، نبیا ونیو المانا کسان چه کفر کرده و فکیف کان نکیر. نو دو معنی دی، یو معنی دا فکیف کان نکیر، یعنی کیف کان انکارهم، سنگو انجام دا غید انکار. یا نکیر معنی عذاب نکیری، فکیف کان نکیر یعنی کیف کان نکیری، نو سنگو زما عذاب چه عذاب میں ورک بیا سنگو چا چه شرک کڑیو نو باغی اللہ عذابون روستی دی.